أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سورة منافقون کے ترغیب الالجہاد او په منافقانو باندې ردونو دارنگی اخر کے ترغیب الانفاق ذکر کئی د جہاد د پارا د مال ضرورتو نو ترغیب الانفاق په آخر د صورت کے ذکر کئی په صورت کے په منافقانو باندې ردو مخکنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ دغه ځانا یو واقعې ته اشاره کوي د حدیثو کتابونو کې تفصیلی راغلی ده مفسرینو هم ذکر کړی ده مختصر بیان د هغې دا دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو غزا لتلی او صحابه ورسره و غزوه مریسیه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله رب العزت فتح ورکړه مریسیو دا یو ځای او په دې کې چینوا او بوي دا هغې ته اصل کې وی دا غزوه په دغه نوم باندې بیا مسما شو چې کله فتح میلاو شو نو په دې کې سبل مسله مخې تراله د مسلمانانو خپل مینس کې یو مهاجری او انصاری په اوبو باندې څه جګړه رااله نو پاغي کې هغه یو مهاجری راغې هغه انصاری له سپېړه ورکړه نو منافق ورځه کې خپل منافقت کو عبد الله ابن ابی ابن سلول وی ودا وګوره کنه دا موږ سره سکی دا د مکې نه رالل موږ بل دلته ځای ورکو اوس موږ په سپېړو باندې وي موږ خو دغه سپېړو د پاره یو وینو اویدار چاغه خبره چې سمن قلبک یا کل کا سپیس رب کا نو تابانه بچک لګي اول نعوذ بالله دا سپکه خبره وکړه نبی علیہ السلام او صحابه پسې ودا د مکې نه راغلیو ځای نو موږ ولا ځای ورکو ډوډۍ درکې نه لګېدو موږ ولار څه ورکړل اوس په موږ باندې چکونه لګي سب من قلبک یا کل کا موږ به په سپېړو باندې وي نبی علیہ الصلوۃ دا صحابه انصاری چاکړه وی یال الانصار مهاجری وی یال المهاجرین راشي انصاری انصارو ته چاکړه او مهاجری مهاجرینو ته چاکړه خلق راجم شو یوې زما پرو کې یو خپل قوم ته आवाज وکبل خپل قوم ته आवाज وک نبی علیہ الصلوۃ والسلام راور سید زر نبی علیہ السلام دا تاسو کوي دا تاسو کوم چغه وباسي مهاجری وای مهاجرین راشي زما ملګرتیا وکي انصاری وای انصار راشي زما ملګرتیا وکي دعوها فإنها منتنه دا تاسو کوم خبرې کوي دا بدبوې خبرې دي دا بوې کوي تاسو ټول یو مسلمانان یې تاسو به یو आवाज کوي چې مسلمانانو راشي په اسلام کې ډلې نشته دي چې انصاری وا انصار ته आवाज کوي مهاجری وا مهاجر ته आवाज کوي دا ونه کوي لکه اوس چې چرته جنگ شي نو پښتانو ته आवाज کوي پنجابیانو ته مسلمان په یو بل کې ورشي نه دا خبره نشته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د خپل رور امداد کوا که ظالم دی او که مظلوم دی امداد کوا د ظالم امداد دا چې دا غلا سونی وای نه روري تبه ظلم نه کې زه ظلم ته نه پریدم او د مظلوم ملګرتیاو کا دا غسر ودرېګا پاغه باندې څوک ظلم کوي وای په دغه ظلم نه کې هغه ته وایا هغه د ظلم نه منې کا اون سورا خاکا
ظالمن او مظلومن. داسې ونی پکار چې خپل خاندان سره ودرېږي، یو خاندان سره ودرېږي، بل خاندان سره ودرېږي، هر سړی خپل خاندان سره ودرېږي، دا فتنه ردې نه جوړېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره مکوئ. په دې کې د منافق یو خبره وکړه، ورته خیال داو چې ګینه زما خبره چا نه دا اورېدلې. ټول منافقان یو ځای شو. زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ نوجوانو دی ورخوا کې او هغه ته پته نه و. نو دی منافق وی چې مدینه ته ورشو کنه دا ذلیل خلق به وباسو د مدینه نه. نعوذ بالله. نبی علیہ السلام او صحابه یې موږ وی عزتمن خلق ور دی د لاس به عزت شو دار سپیړي خرو. زید ابن ارقم هغه ته وی ذلیلته مبغوث ته نبی علیہ السلام عزتمن دی. هغه ته سړی دا ما سه غپ لګو اتام می چې دن پر اختیار کړو، اوس خو پوه شو چې اوس خو مسله جوړیږي. پوه شو هغه راغی نبی علیہ السلام ته وی. نبی علیہ السلام یې ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه راوغوښته وی تا دا ویلی دی؟ ما خو نه دی ویلی، منکر شو. نبی علیہ السلام ته نور صحابه مو دا مشر دی او دا لکته پرې د په خبره باندې تسل عمل کې دا مشر دی د بدانی ویلی. الله رب العزت وګدا واقعه دا آیاتونه راولېږل او دا هغه منافقت اخکار کړ. الله رب العزت فرمایي چې دا منافقان وای کمنګ مدینه ته لاړو نو عزتمن خلق بر دینه دا ذلیل او باسي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ذلیل و نعوذ بالله منافقانو. او ګور نبی علیہ السلام سره غزا لوتلو نو دې تر لستوړي مار ویل شي دا تبه د غزا لپاره څه کسراته میلاو شو. هغه کې هم کله خلق په لار کې واپس کړو اور دې لپاره وته چې د نبی علیہ السلام او صحابو نه یریدو حسنه چې منګه خپل کوبر ښکارا کو دی ته استاد ملګرتیا نه کو نو حسنه چې موږ نه زمونږه مال او زمونږه جان والی هغه ته خطر ده. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بومتل jihad د پاره بومتل او دا خبره به بیا کوله. منافقی داسې یقولون وایدی لئن رجعنا کچری واپس شومونگا الى المدینه مدینه تا ویدی دا والله فرمای دی داوی کمنګ مدینه ته واپس شو لا یخرجن الاعز نو خامخا او بباس عزت من خلق من هذا دی مدینه نا الازل ذلیل خلق لرا من وی عزت من دی د دې ځای اوسیدون کیو دا خو لکه زمون خلق چوي راغلیا دي چتن راغلی سړیا دا راغلیا دي دا سپکه خبرې نه پکار. ها دا ټول د الله زمکه دا د مسلمان زمکه دا او چې کم ځای اوسېږي څوک دا د هغه خپل زمکه دا دا وبکینی دا سپک خاندان والا دي سړی دی پکې چا کړي نو خلک دا کامیان دي او دا راغلیا دي او یګور زمون په کلی کې دا راغلیا ډیر خشي دا چې چتن راغلی نو ته بغوس کې وا بغوس خپل مزدوري کوي هغه چیله سو خکېږي نو مونږه بغوز سره شروع کو مونږه دغه یو خړو مقابلو هغه خپل کار کوي. نو الله فرمایي ولله العزت د پار د الله عزت ده ولرسولی او د رسول د الله د پار عزت ده. دی پیغمبر او مؤمنانو ته ذلیل وي الله عزت زما د پار ده او د رسول د الله د پار ده وللمؤمنین او د پار د مؤمنانو ده. عزتمن مؤمنان عزتمن دي پیغمبر عزتمن دي. ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نه پوهیږي چې عزت منسوک دي. منافقان په دې پوهیږي چې عزت منسوک دي. منافق ځان ته عزت مند وي ا پکې نه ذلیل وي پکې نه یو نیم کس وي جوړې ډېر عزت من سړی ما خلک زما ډېر قدر کوي او ځان وته په خپل نظر کې سوچت کاری او کر بل چانه د خپل قیمت ته پوسو کنه غي سومني. دا رنګ د خپل قدر او قیمت د الله سره معلومول پکار دي چې زما قدر او قیمت الله سره په حسب نه دی په نسب باندې نه دی په مال او دولت او په گاډو په دې باندې نه دی. الله رب العزت سره قدر د الله رب العزت سره چې دی اپ تقوا باندې دی دا الله په ير باندې دی. ولكن المنافقین لا يعلمون لیکن منافقان نه پوهیږي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الله زمونږ د ټول ګناهونو معاف کا زمونږ ټول نه رضا شه چا څومره شرعي ضرورتونه دي الله ته پوره کا څومره مسلمانان بیماران دي الله تعالی شفا ورکا څومره مسلمانانو پات شوي دي الله ته مغفرت نصیب کا الله په موږ باندې د رحمتونو بارانونه وروا الله زموږ په دې ملک امن او امان راولا په دې کې خوشاله راولا
الله په موږ باندې صحیح حاکمان راوله. وصلی الله تعالی علی خیر.